نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم. یوزل امیر علی همدانی رحمه الله د حج په ارادې سره کور نه ووتلو او ځان سره زادره هم یعنی سامان هم ځان سره یوړلو او د کور نه ووتلو. روان دی سفر کوي، په لاره کې چې کوم سامان یې اخیستی و اور ختم شو. ډېر زیات پریشانه دی، که کور ته ځم نو څنګه لاړ شم او که حج ته ځم نو څنګه لاړ شم. نو دې پریشانې حالات کې بل څوک څه ملګری ورسره نه و چې هغه نه مدد غوښتی و، هغې په ذریعې سره یا کور ته رسېدلی و او یا حج ته تللی و. الله رب العزت ته دعا وکړه چې یا الله پاکه ستا په حق کې چې زما دپاره کومه بهتره فیصله وي او د ستا رضامندي وي، د ستا خوشحالي وي، زما دپاره هغه فیصله وکړې. دې نه بعد ښه په اطمینان سره د یو ونې لاندې سملاستلو چې کله یې سترګې کولاولې، مخامخ ورته یو بوډۍ ښځه راغه او آتوشه یې ورله مخامخ کا، د پیسو نه ډکه وه او ورته وي امیر علي ما د ستا ډېر انتظار وکړو، دا د ستا امانت دی. ورته مخکې ما به پیسې جمع کولې د حج دپاره، نو چې کله مې پیسې جمع کړې زما عمر داسې دی زه معذوره یم حج ته نشم تلی. بیا یو ورځ پیغمبر علیه السلام ماله په خوب کې راغی چې ته خو نشې تلی، امیر علی همدانی ته دا پیسې حواله کړه چې هغه پې حج وکړي. وایي ما چې کله به د حج ورځې راغې نو قافلې کې به ما ته کتلې، ته ما چېرته ونه کتلې. ویل نن مې ولیدلې، دا زړه مې لږ یخ شو او دا خپل امانت واخله. ورتل خو یو کار به کوې چې کله پیغمبر علیه السلام روضې مخامخ شي نو پهله به زما سلام ورته ووایې. سلام ویلو نه بعد پیغمبر علیه السلام ته به ووایې چې د ستا کم حکم آی تکمیل ته ورسولو. همدارنګې تېره هفته تېر جمعې ورځ یو خو دا جمعه و پرون، دې نه مخکې جمعه مونږ کلي ته روانو، ګاډی کمزور یو او جمعې په ماسپښین باندې د پېښور نه ووتلو، ځای په ځای باندې هغه ګاډی موږ ته ودرېدلو. بیا چې کله شپه شوه ډېر زیات پریشانۍ حالاتو کې وو. والد صاحب ته مې وویل ما ورته داسې حالات دي او په خټکو ته ورسېدلو. ما ورته دلته به یو هوټل باندې ایثار شو ځکه چې ګاډی کار کوي نه او سهار به یې سم کړو بیا به روان شو دوباره کلي ته. والد صاحب مې لاړو، حاجت یې وکړو، صلات حاجت یې وکړو. لږ ساعت بعد یو ګاډی موږ ته ودرېدو، ښه ښایسته ږیرې وه، پټکې یې والی و، هغه ودرېدو. وایي څه چل دی؟ موږ ورته ویل داسې ګاډی راته خراب شوی دی او موږ سره زنانه هم وي. پهله خو یې دیکه وواله، سټارټ شو خو بیا بند شو. بیا هغه خپله ورته کېناستلو، ګاډی یې را روان کړی و، د هغې ګاډي ته زه لاړم او د هغوی ځای ما سره و، هغه ډرایوینګ کولو، زه مخکې هغې سره وم او دې زمونږ ګاډي کې زمونږ اوښي ګاډي کې روانو. سفر کېدو نو هغه کس زوی وویل د کوم ځای نه را روان یې؟ ما ورته ویل د پېښور نه را روان یو او والد صاحب مې داسې شیخ الحدیث دی. بیا ما ته ویل چې د والد صاحب د څه نوم دی؟ ما ورته شیخ عبدالستار مروت. بیا ویل ښه، ویل هغه خو زه پېژنم. ما ورته هغه څنګه پېژنې؟ نو په دې حیات آباد کې هغې 4 کاله مخکې دې ځای نه شفټ شوي دي او بیا چې والد صاحب سره میلاو شم نو هغه راته څه وایي؟ وایي ستاسو والد صاحب زما استاذ دی. چې کله هم څه حاجت درته شي نو الله رب العزت ته مخامخ کېږي، الله رب العزت نه دعا غواړئ، الله رب العزت به همدارنګې اسباب مهیا کوي. سبا ته ما ته هغه زوی وایي پرون مونږ څنګه ګاډی درته ودرولی دی، درته پته شته؟ ما ورته ویل نه. ویل ستاسو په رنګ کې زمونږ استاذ دی، غټ ویښتې دي. ویل زه په پنډۍ کې سبق ویم، هلته علم کومه. نو زمونږ یو استاذ دی مفتی دی، ستاسو په رنګ کې ویښتې دي او ګاډي ته بار ولاړ وي. نو ما والد صاحب ته وویل چې زمونږ مفتی صاحب دی ډېر په پریشانۍ کې دی، ګاډی ورته خراب شوی دی چې ګاډی ورته ودرو څه مدد یې وکړو. چې کله هم تاسو ته څه مشکلات وي، څه تکلیف وي، الله رب العزت ته سوال کوئ، الله رب العزت به د ستاسو اسباب مهیا کوي. لکه څنګه میر علي همدانی رحمه الله څنګه واقعه ده یا زمونږ د اوس جوخته واقعه ده، الله رب العزت څنګه اسباب مهیا کو او څنګه انداز کې زمونږ دعا قبول شوه. انشاءالله ستاسو به هم دعاګانې قبلیږي. الله رب العزت ته په دې باندې ماته او تاسو ته عمل کولو توفیق را نصیب کړي.
واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.